وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يزهق منه. شیطان هغه انسان خوخي کوم چې داسې سوسي په دنیوي کارونو کې سوسي انسان یو کې په دینی کارونو کې دا د شیطان خوخي او شیطان غواړي چې دا انسان د خپل ژوندۍ له فائدہ وانخلي او د ژوند داسې محمل او بیکار او بې ځای تیر شي او الله رب العزت هغه انسان محبوب او خوخي چې هغه په دینی کارونو کې هم چست او چابک وي او په دینی کارونو کې هم چست او چابک وي دینی او دنیوي ډول کارونو کې بیدار او تکړه انسان د الله تعالی ته محبوب وي. عمر فاروق رضی الله عنه بکله یو انسان ولیدو یو نوجوان او ځوان به ولیدو نو داغه د باړې نه به متاثر شو ډېر به خوښ شو چې ډېر باړیدار انسان دی وی ته تاسو کو چې څه کار کې ناغه ول چې خاص کار خو نه کوم نو داغه د نظر نو بیا ورزیدل بیکاره خلک زمانه دي خوښ نو شیطان په قسم طریقو باندې په موږ کې سستی پیدا کوي او کم د سستی علامات چې په موږ کې را پیدا کیږي نو پای باندې شیطان خوشحالي یو د سستی علامت دا کله چې سره ارګمې کوي مدام د سستی علامت ته او دغه انسان د شیطان خوخي او الله رب العزت دغه ارګمې نه خوخي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. الله رب العزت د فرنجي خوخي ځکه د فرنجي سره په انسان کې بیداری راځي او دا ارګمې نه خوخه ځکه د ارګمې سره د انسان کې سستی راځي او د انسان د سستی علامت ته په دې وخت کې ځان بیدارول پکاري. او بیا فرمایي فیضا تسا کله چې یو کس فرنجي وکي نو فحمد الله وقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته. په هر مسلمان باندې لازم دي چې د فرنجي اوریدلې فهغه مسلمان باندې لازم دي ايو شمته چې يرحمك الله ورته وي وردا پرنجي کې بیداری ده نو هغه انسان د الله تعالی دوه خوښ دي چې دی اوریدونکو ته ویلي چې تاسو کله الحمدلله وي تاسو ورته يرحمك الله وای خدای ارګمې د الله تعالی خوښ نه دوه جنرالي په واره کې ورته سندې ویلي خدوم راځي چې حدیث کې دا راځي چې څوک ارګمې کې خپل کوشش کوي چې دا ارګمې ونه کې واپس کې د خپل خپل را بند کی ځکه کله چې دا ارګمې کې نو شیطان په هغه پسې خان دي چې د خپل واځي کې نو شیطان پسې خان دي خو کله شي کنټرول اولې نو بیا دې په خپل باندې لاس کیږي یې څه کپړه کیږي او دا چې د خپل نه پرېږي ځکه شیطان چې د تګوري نو په پسې خان دي. او بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله یو کس ارګمې وکي نو دا الله په دې خپل باندې کیږي ځکه په ان شیطان يدخلوا دا شیطان نه نوځي په دې وخت کې دا شیطان د په دې خپل کې ورننوځي نو شیطان د دې بدن ته ورنوتل شي خو چې د بدن ته ورننوځي نو د بدن ته د ورنوتلو ځنې حالات سنې موقع هغه موقع دا ګوي به په هغه وخت کې ورننوځي دا پیریان هم کله د انسانانو بدن ته ورننوځي نایم داسې موقع ګوري په هر وخت نشي ورنوتلی کله چې انسان د ذکر نه غافلی یا په ګناه کې مبتلا یا د نجاست په حالت کې داسې جنابت په حالت کې دغه حالتونه داسې چې شیطان په خپل باندې ګندلی او دغه حالتونه د ګندګي دي په دې وخت کې دا شیطان د انسان د بدن ته ورننوځي یو په
پای کې دا سړی کله ارګمې کوي د خپل بند نه کی نو په دې وخت کې دا شیطان د انسان دی بدن ته ورننه وځي او بیا دنه هغه په دې باندې لوګي کوي او په دې کې ورته قسم وسوسې او فکرونه او سوچونه او غلط اراده ورغورځي او د دین نه غافل کوي او ګناہوں سره محبت پیدا کوي کله استړی شریعت مطابق خپل ژوند تیری نو بیا شیطان په دې باندې غلبه نشي کولای کله سړی به اختیار شي په دې ارګمې کې بیا په خپل باندې لاس دی اخلل باندې کول او دې پرېګ دی او نبی اسلام باندې بدن راته ځکه نبی اسلام الله ته خو انسانو بس تاسو ستې دا په بدن کې نه و ادا علماء لیکلي دي چې کله سړی ته ارګمې راځي د سی و چې یره دا په نبی اسلام باندې نه راته په دې کې سراولي نو بیا هم دا په سړی باندې نه راځي استبیر ته واپس کیږي دې باب خلاصه دا شولا چې د هر هغه سستۍ کار نه ځان ساتي چې سړی ځان ساتي چې کوم سړی د دین او د دنیا د دواړو کارونو غافل کوي او په ورن کې بیداری پیدا کوي چستو چابک به وسیږي بیدار به وسیږي تکړه به وسیږي دا انسان الله تعالی ته محبوب او خوښي صلی الله علیه النبی الکریم